الحكيم رب العالمين. نننی درس دا تفسیر القرآن اجمالاً د یو څو خبرو ذکر کو. هغه دا چې دا درس د مقدمې مشتمل دی په یو څو مباحثو باندې. اولنی مبحث د قرآن او د تفسیر معنا لغتا او اصطلاحا. قرآن لغت کې چاته ویلې کیږي او په اصطلاح کې چاته ویلې کیږي. دویم تفسیر لغت کې چاته ویلې کیږي او په اصطلاح کې چاته ویلې کیږي. د هغې ترڅنګ د قرآن کریم موضوع چې قرآن کریم کې بیانیږي څه شی. دریمه مرتبه کې د قرآن کریم غرض او څلورمه مرتبه کې آسامی د قرآن کریم چې د قرآن کریم نمونه کوم دی او کوم را نقل دی په شریعت کې او د هغې د هر یو وجه د تسمیې څه شی ده. دا نوم قرآن کریم ته ایښودلی شوی دی، وجه څه شی ده. دا اولنی مبحث د قرآن کریم او د تفسیر لغوي او اصطلاحي معناګانې، ورسره موضوع او غرض د قرآن کریم او د قرآن کریم د آسامیو د نومونو بیان. دویم مبحث مولوي صاحبانو دلته یوه اصطلاح زمونږ استاسو مخې ته راځي. هغه اصطلاح دا د تأویل. ویلکه دی آیت کې دا تاویل وکه یا آیت کې تاویل دا دی یا موږ تاسې اورو مفسرینو دلته دا تاویل کړی دی. نو تاویل چاته ویلی کیږي لغتا او اصطلاحا، او بیا د تاویل او د تفسیر په درمیان کې فرق څه شی دی. نو دویم مبحث به وي په بیان د تعریف د تاویل کې او ورسره په بیان د فرق کې په مابین د تاویل او د تفسیر کې چې د تاویل او د تفسیر په درمیان کې سره څه فرق دی. دریم مبحث بیان د هغې قواعدو چې هغې ته مفسر احتیاج لري. یو څه قواعد دي څوکم چې د تفسیر په علم کې خوله کولاوی او یا دی د تفسیر په علم کې ځان ته تبحر حاصلول غواړي، نو دا قواعد به د ده زده وي. طبعا هغه قواعد کوم دي چې مفسر هغې قواعدو ته احتیاج لري، نو دا به په دریم مبحث کې موږ تاسو بیانو اجمالاً. څلورم مبحث دی په بیان د فرق کې په مابین د حدیث قدسی او د قرآن کریم کې. دا حدیثو په اقسامو کې موږ تاسو اورو مولوي صاحبانو چې دا حدیث قدسی دی. اوس دا چې د حدیث ته حدیث قدسی ولی یو، خو بهر تقدیر کلم چې حدیث قدسی علماء کرام ذکر کوي، نو د نورو احادیثو سره دوی داسې وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، او چې کله دوی حدیث قدسی ذکر کوي نو حدیث قدسی سره دوی داسې وایي چې قال الله عز وجل.
حدیث قدسی سره تعبیر دوی کوي صحابی مبارک وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله سبحانه وتعالى لك من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. داسې نور نمونه مشتا. او بیا چې کله یو عالم د قرآن کریم یو آیت لولي نو التم دی داسې وی چې قال الله سبحانه وتعالى، نو آیت سره هم دی وی قال الله سبحانه وتعالى، او حدیث قدسی چم دی وی نو وی قال الله سبحانه وتعالى، او سره د دینه دی یو سره قال الله وی دا آیت دی د قرآن کریم، او دی بل سره قال الله وی دا حدیث قدسی دی. نو دی یو ته حدیث وی او دی بل ته قرآن وی، او د دغه حدیث قدسی او د قرآن کریم په درمیان کې فرق څه شی دی او د نورو احادیثو سره فرق څه شی دی د حدیث قدسی. نو ان شاء الله څلورم مبحث به زمونږ او ستاسو په دې باب وي. پنځم مبحث په بیان د تنزیلاتو ثلاثو کې، دا چې قرآن کریم درې نزول لري. یو نزول د قرآن کریم دی من الله سبحانه وتعالى الى اللوح المحفوظ. قرآن کریم د الله تعالی د لوري لوح محفوظ ته راغلی. دا کله راغلی او څنګه راغلی؟ دویم نزول د قرآن کریم بیا د لوح محفوظ نه دی سماء الدنیا ته. دا قرآن کریم د لوح محفوظ نه دغه اسمان چې د ځمکې ته نږدې دی دا کوم وخت کې راغلی او څنګه راغلی؟ ټول راغلی او که لږ لږ؟ او دریم نزول بیا د قرآن کریم د بره اسمان نه دی لاندې ځمکې ته، او دا نزول د قرآن کریم د اسمان نه لاندې ځمکې ته دا په څومره وخت کې شوی او په کوم وخت کې شوی؟ نو پنځم مبحث به په بیان د تاویلاتو ثلاثو کې وي. شپږم مبحث هغه په بیان د وحی کې دی او په بیان د تعریف د هغې کې او په بیان د تقسیم د هغې کې. دا چې قرآن کریم وحی ده او ځای په ځای باندې نسبت د وحی دی قرآن ته شوی، انا اوحینا الیک وغیره ډېر ایتونه دي. نو چې هر کله قرآن کریم وحی ده نو وحی ویلی کیږي چاته، او د وحی لغوي معنا څه شی ده او د وحی اصطلاحي معنا څه شی ده او د وحی اقسام کوم دي. نو دا به شپږم مبحث کې انشاءالله موږ او تاسو مختصرا بیان کو. اوم مبحث دی په بیان د اعجاز د قرآن کریم کې او په بیان د اوو حروفو کې. اعجاز د قرآن کریم څه معنا؟ زموږ ستاسو دا عقیده د مولوي صاحبانو چې قرآن کریم چې دی دا معجز کتاب دی. معجز چې په صيغې د اسم فاعل سره راواخلي د دې معنا دا غیر لره عاجزه کول. قرآن کریم معجز کتاب دی، خلک عاجزه کړي دي. نو د څه شي نه عاجزه کړي؟ قرآن کریم خپل مخالفین عاجزه کړي دي د اتیان نه په مثل د دغه قرآن باندې. څومره مخالفین چې دي د قرآن کریم، دوی د قرآن کریم په مثل باندې په کتاب راتګ نشي کولی. او قرآن کریم کې چیلنجونه شته ورته، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله. اوس دغه چیلنجونه چې قرآن کریم خپلو مخالفینو ته ورکړي او مخالفین چې دی عاجز دي د دې نه چې د قرآن کریم مقابله د دوی وکړي او یا د قرآن کریم په مثل کتاب باندې د دوی اتیان وکړي. نو د دې قرآن کریم د اعجاز وجوه څه شی دي؟ د قرآن کریم معجز ولې دی او په دې کې هغه وجوه د اعجاز کوم دي؟ دا خلک ولې عاجز دي د دې نه چې د قرآن کریم په مثل دوی په کتاب راتګ نشي کولی؟ نو هغه اوم مبحث کې به انشاءالله موږ او تاسو د قرآن کریم د اعجاز ذکر وکړو او وجوه د اعجاز به بیان کو
او ورسره به د دې خبرې ذکر هم وکړو چې قرآن کریم الله تعالی دنیا ته دا په اوو حروفو باندې یا په اوو لغاتو باندې نازل کړی. هغه لغات کوم دي او په نزول د قرآن کریم کې په دغې اوو لغاتو باندې سر او راز د شریعت څه شی وه. نهم مبحث مولوي صاحبانو قرآن کریم کې بیان د سلاسل سبعو. قرآن کریم کې یو څه سلسلې دي چې دې نه مفسرین کرام تعبیر کوي په سلاسل سبعو باندې. لکه مثلا قرآن کریم کې یوه سلسله د سلسله الدعاوی ورته وایي. دا قرآن کریم دومره عجیب کتاب دی چې خپلې خپلې سلسلې پکې دي. کله سلسله د دعوی پکې ذکر وي دا دعوه ده، دا به د هر صورت په سر کې انشاءالله زه تاسو ته وایم چې په دې صورت کې دعوه ده او دا د دعوی ماخذ په دې صورت کې دا ده، دې ځینه دا دعوه راخیستلی شوې. او داسې به وشي چې ځینې صورتونو کې به راشي چې یوه دعوه به نه وي، په یو صورت کې به ډېرې دعوې وي. نو دا دعوی چې قرآن کریم کې ذکر دی دې ته سلسله الدعاوی وایي. د دې په شان باندې تقریبا اووه سلاسل نور هم دی. هغه بیان د سلاسل سبعو به وکړو په اتم مبحث کې. کله سلسله الدلایل وي، کله سلسله الشکایات وي. رب العالمین د خپلو بندگانو شکایتونه کوي، دا به راشي. نهم مبحث مولوي صاحبانو په بیان د اصول متوسطو کې دی فی القرآن. قرآن کریم کې څه اصول دي متوسط، د هغې ذکر به موږ تاسو کوو، د هغې بیان به موږ تاسې کوو. او لسم مبحث چې دی دا په بیان د وجه د تقدیم د فاتحې کې دی. دا چې قرآن کریم دوه نزوله لري، د نزولونو کې به دا خبره وکړو. یو نزول د قرآن کریم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا صورتونه هغه مبارک ته راغلي، دا راغلی بیا ورپسې دا راغلی بیا ورپسې دا راغلی. نو هغه ترتیب باندې چې کم سور رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلي هغې ته ویلی کېږي ترتیبي نزولي، د نزول ترتیب. او بیا د هغې نه بعد چې کله قرآن کریم را جمع کېده په وخت د عثمان رضی الله تعالی عنه کې دا را جمع کړی شو او دا یو سل څوارلس سورتونه د قرآن کریم سره یو ځای شول. په دې کې فاتحه مخکې شوه، بیا ورپسې بقره راوړلی شوه، آل عمران او سوره نساء تر پایه پورې. نو دا ترتیب د نزول دغسې نه و. دا نه چې قرآن کریم کې فاتحه اولا راغلی ده. اول سورتونه تاسو ته به راشي چې اول آیتونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلل اقرأ باسم ربک الذي خلق. ام ټول صورت نه، یو څو آیتونه د هغې صورت. نو اولنی آیتونه هغه نازل شوي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. نو په اعتبار د نزول سره اولنی آیتونه د قرآن کریم هغه دي او سوره اقرأ په آخره سپاره کې دی. او بیا چې سوره فاتحې ته وګورو نو دا خو په اعتبار د اولنی صورت نه دی، په اعتبار د نزول سره او دا راوړلی شوی دی په اوله کې. نو اوس د دې صورتونو په درمیان کې ربطونه دا چې یو ځای شوي، اول فاتحه راوړلی شوې بیا ورپسې بقره راوړلی شوې، دا ترتیب هسې تصادفي نه دی. د دې صورتونو په درمیان کې یو څه مناسبتونه دي. نو مفسرین کرام هغه وجوه د مناسبت ذکر کوي چې څه مناسبت دی د دې صورت د دغې صورت سره. او بیا په دې ټول قرآن کریم کې چې دا سورة الفاتحه وړاندې کړی شوه، د دې سورة الفاتحې د تقدیم راز څه شی وه، ولی مقدم شوه، ولی ورپسې بقره راوړلی شوله. دا به د هر صورت په سر کې او انشاءالله د صورتونو په مناسبتونو کې به موږ تاسو وایو او حتی الوسه به کوشش کوو. یو عام طرز دی، عام کتابونه دي چې تاسو ته په نظر باندې راځي او تاسو ته ښکاري. کله یو صورت شروع کیږي نو علما او مشایخ چې دی د یو صورت د بل صورت سره ربط بیانوي، مناسبت بیانوي، د دې صورت د بل صورت سره څه ربط دی او څه تعلق دی. بیا د هغې نه وروستو مولوي صاحبانو چې ډېر خواري وکړي زموږ استاسو مشایخ، نو د صورت د ربط او د تعلق نه بعد چې کله یوه رکوع ختمیږي او بله رکوع شروع کیږي نو دلته دوی چې دی د یوې رکوع د بلې رکوع سره ربط او مناسبت بیانوي. او په دې باب کتابونه شته، لیکلی شوي هم دي د مشایخو د خولې نه ربط الصور والرکوعات، د دې صورت د بل صورت سره ربط
او د دې صورت د بل صورت سره مناسبت، د دې رکوع د بل رکوع سره ربط او د دې رکوع د بل رکوع سره مناسبت دا شته د بازار کې عام پیدا کیږي او علما یې بیانوي. اما زمونږ طرز بلک د هغې نه مختلف وي. دا چې یو رکوع او د بل رکوع سره ربط او مناسبت مونږ بیان کو او د یو صورت او د بل صورت سره ربط او مناسبت مونږ بیان کو، نو دا به هم بیانو انشاءالله. خو د هغې د بیان سره سره به د قرآن کریم د یو آیت د بل آیت سره ربط او مناسبت، چې دا آیت د بل آیت سره څه مناسبت لري یو، او په ابتدا کې تر پایه نه د قرآن کریم دغه یوه جمله د بلې جملې سره کم مناسبت لري. دا ټول نه کېږي. دا به انشاءالله تاسو وینئ په دغې نمت چې قرآن کریم بیان کړی شي. دا د میاشت کتاب نه دی، په دې کلونه لګېږي. خو دومره به وکړم چې هغه طرز او طریقه به تاسو ته در وښایم چې د دې جملې د بلې جملې سره لفظي ربط څه شی دی او معنوي ربط یې څه شی دی یو، او د دې صورت د بل صورت سره لفظي ربط څه شی دی او معنوي ربط یې څه شی دی دا دوه، او د دغې آیت عنوان څه شی دی. دا به انشاءالله موږ تاسو بیان کو په دې طرقو د مناسبت کې چې دې صورتونو یو بل سره مناسبت او د دې آیتونو د یو بل سره مناسبت، د دې رکوع د یو بل سره مناسبت دا به په خپل ځای باندې راشي. دا لس مباحث هغو مولوي صاحبانو چې ما سمعت عن سیدي و سندي و شیخي د حضرت شیخ سے مبارک چې کومه مقدمه تاسو ته بازار کې په نظر راځي، نو دا هغه وخت کې دا مقدمه چې لیکلی کېده او لیکلی شوې وه، د دې مقدمې د لیکلو نه وړاندې چې دا ما ځان سره قرآن کریم کې کومه مقدمه نوټ کړې وه د حضرت شیخ سے مبارک د خولې نه، نو دا هغه څه چې د مبارک ویلي او ما ځان سره لیکلي، نو دا لس مباحث د هغو چې طلبه کرامو ته موږ ته په درسونو کې بیانول. د دې لسو مباحثو ترڅنګ یو څه مباحث نور چې تعلق دې ځای کې د مقدمې د قرآن کریم سره دی، 5 شول 6 شول 7 شول چې هر څو وه چې هغه ما خپل راغونډ کړي دي د کتبو نه او ترتیب کړي مې دي او بیان او ذکر چې دی مفید ګڼم، نو هغه به انشاءالله د دغې لسو مباحثو ترڅنګ زه درته اجمالا ذکر کم او اجمالا به درته بیان کم. خو دغه لس مباحث او دغه نمت چې تاسو ته ما وویل دا د هغې مبارکانو د هغه ترجمې نمت و، هغه د مقدمې هغه ترتیب وه، او دغه لس مباحثو چې دی مبارک به ذکر کول دا به زه تاسو ته اجمالا انشاءالله بیان کم. خو دا هر یو عالم او هر یو شیخ چې تفسیر بیانوي مولوي صاحبانو، نو هر یو عالم یو مقدمه لري د تفسیر په ابتدا کې. د ځینو دخلونه لیکلی شوي دي، د ځینو دخلونه نه دي لیکلی شوي خو بیانوي یې، څوک 2 ورځې څوک 3 ورځې څوک 4 ورځې. دا اصول چې دی د تفسیر دوی بیانوي. په دغې اصولو د تفسیر کې تاسو ته اوله ورځ ما وویل چې ځینې نکتې هغه وي چې علماو د استادانو دخلونه نوټ کړي وي او په هغې نمت باندې بیا په کتابونو کې نه پیدا کېږي. دا به زه تاسو ته ووایم هلته انشاءالله ځای په ځای باندې چې کومې نکتې راځي او ما د خپلو مشایخو د خولې نه نوټ کړي او دلته ځای په ځای درته وایم. خو ځینې نکات بیا داسې دي چې هغه په کتبو کې موږ او تاسو ته په نظر راځي، که موږ او تاسو لږ تفتیش وکړو، تلاش وکړو، وګرځېږو، کتب پیدا کړو، نو کولی شو چې دا مقدمات د مقدمې دا خبرې او دا مباحث موږ او تاسې راغونډ کړو. چونکې علما او مشایخ اکثرا طلبو ته د خپل درس او د خپلو خبرو ماخذ نه ښایي چې دا خبرې ما د کوم ځای نه راغونډې کړي او د دغې خبرو دپاره ماخذ څه شی دی، والله اعلم چې د هغې پکې نیت څه شی دی. په کومو نیتونو باندې ماخذ نه ښایي د خپلو خبرو طلبو ته. خو زما طرز داسې نه دی او نه زموږ د مشایخو طرز داسې او بالخصوص د حضرت شیخ سے مبارک. حتی الوسه چې زموږ کوشش وشي ولو کې یو ادنا جزیه ولې نه وي چې زموږ تر نظره په یو کتاب کې تیره وي، نو کوشش کوو چې طلبه کرامو ته د هغې خبرې ماخذ وښایو چې دا خبره ما د فلاني کتاب نه راخستې ده او په فلاني کتاب کې دا خبره ما لیدلې ده. نو په دغې اساس و بنیاد باندې چې دا کومه مقدمه ترتیب کېږي مولوي صاحبانو تاسو دا ځان سره نوټ کړئ. د دې کتبو نه دا مقدمه راخستلی شوې ده او دې کتبو کې دغسې به نه وي چې دا څنګه ترتیب تاسو ته ما ذکر کا، خو لیکن په دغې کتبو کې دا مقدمې خبرې بیانېږي، تاسو د ځان سره نوټ کړئ. ځینې به بازار کې دا کتب پیدا شي، ځینې نه پیدا کېږي.
او که مکتبي شاملي ته لاسرسی لرئ د کمپیوټر او د نیټ نو پاکي کې دا ټول کتب شته دی تاسو کې وګورئ نو انشاءالله نور هم چې د اضافه وشي دا خو په 5 یا 2-3 ورځو کې موږ بیانوی نه شو دا ډېر د مقدمې اوږدې خبرې دي دغه خبرې چې علماو لیکلي دي او په دې باندې کتب موجود دي نو یو د هغې نه د اصول القرآن په باب چې کتب لیکلی شوي دي مولوی صاحبانو یو علامه ماوردی لیکلی نوم د هغې کتاب دی امثال القرآن که بازار کې مو پیدا نه که نو په نیټ کې شته امثال القرآن علامه ماوردی لیکلی دویم مجاز القرآن عز ابن عبدالسلام لیکلی دی مجاز القرآن دریم اقسام القرآن ابن قیم لیکلی دا هغه و چې د اصولو د قرآن کریم باندې علماو لیکلي مقدماتي خبرې د تفسیر چې پکې ذکر دي یو کتاب د هغې نه دی البرهان فی علوم القرآن علامه بدرالدین زرکشي لیکلی دا برهان پیدا کیږي مکتبو کې عام متداول دی دلته ما سره موجود دی که تاسو بازار کې پوښتنه وکړئ 2 جلدونو کې کتاب دی لوی دوکیم البرهان فی علوم القرآن بل کتاب دے مواقع العلوم من مواقع النجوم دا جلال الدین بلقینی لیکلی تاسو کنیٹ کے ددی تفتیش و تلاشو کی پیدا کوئیش مواقع العلوم من مواقع النجوم بل کتاب دے الاتقان فی علوم القرآن علامہ جلال الدین سیوطی لیکلی یو جلد کی کتاب دے دام بازار کے مکتبہ کے پختنہ وکی اتقان دا تاس پیدا کوئیش الاتقان فی علوم القرآن بل کتاب دے التبیان فی علوم القرآن التبیان فی علوم القرآن دا شیخ طاہر الجزائری لیکلی بل کتاب دے مولوی صاحبان منہج القرآن شیخ محمد علی سلامت لیکلی بل کتاب دے مناہل العرفان فی علوم القرآن دام بازار کی پیدا کی گی پا 2 جلدونو کے مناہل العرفان دا امام زرقانی لیکلی بل کتاب دے مناع القطوان فی مباحث علوم القرآن دا شیخ احمد لیکلی بل کتاب دے اسباب النزول دا علی ابن مدینی لیکلی مشهور جارح چې د حدیثو په کتبو کې کله تاسو دیو حدیث تحقیق کوئ او دیو راوی په حالاتو باندې تاسو تحقیق کوئ نو د علی ابن مدینی نوم به ډېر درته مخې ته راشي دا د امام بخاری شیخ و بل کتاب چې د ابن قتیبه لیکلی دی مشکل القرآن په نوم باندې دا هغه کتب دی او څو نمونې مې درته ذکر کړلې چې دا پخوانو علماو لیکلي دي او دا نن سبا چې څومره مشایخ کرام مقدمه د تفسیر بیانوي نو اخذ د همدغې کتبو نه کوي نو تاسو که دا ټول نوي یو 2 مو ځان ته را پیدا کړل که نوي برهان پیدا کیږي بازار کې دا را پیدا کړي 2 جلدونو کې دی الاتقان د سیوطي سے پیدا کیږي په یو جلد کې بازار کې 2 جلدونو کې هم شته مناهل العرفان پیدا کیږي دا 3 کتابونه 4 مکتبه کې تاسو پوښتنه وکړئ
دوی درته درخایي او په مکتبو کې شته. نو چې دا یوم پکې تاسو مطالعه کې او دغه خبرې ستاسو اجمالاً په ذهن کې پرتې وي او دا کتابونه تاسو بالاستیعاب د اول نه تر اخره پورې وګورئ، نو ډېر څه به ترېنه لاسته راوړئ او ډېر اشنایي به مو د قرآن کریم د علومو سره پیدا شي. راځو مولوي صاحبانو خپل اصل خبرې ته. ومویل چې مبحث اول دی په بیان د تعریف د قرآن کریم کې لغتاً او اصطلاحاً، او بیا په بیان د تعریف د تفسیر کې لغتاً او اصطلاحاً او موضوع د قرآن کریم او ورسره غرض. نو دا ځان سره یاد کړئ. په معنا لغوي د قرآن کریم کې د علماو مشهورې رایې څلور دي. یوه رایه د امام اشعري رحمه الله ده، دویمه رایه د فرا ده، درېمه رایه د امام شافعي رحمه الله ده، څلورمه رایه د جمهور علماو ده. امام اشعری وی چې قرآن لغتاً دا نه محموز دی، نه معتل دی، نه اجوف دی، بلکې مصدر دی او ماخوذ دی د قرن نه، قاف را نون. او د قرن معنا د لغتاً ضم پیوستوالی، دا ماده د قاف را نون په پیوستوالی دلالت کوي. چې هر کله د دې معنا د قرن او پیوستوالی، نو اوس دې معنا په اعتبار باندې قرآن ته قرآن ولی وی د دې وجه دا ده چې آیتونه د قرآن کریم بعضې د بعضو سره ضم دي او د یو بل سره پیوسته دي. په دغه اعتبار باندې قرآن ته قرآن وی چې آیتونه د قرآن کریم د یو بل سره پیوسته دي او د یو بل سره ضم دي. دویمه رایه د فرا ده، هغه وایي قرآن مصدر دی خو ماخوذ دی د قرائن نه، او قرائن راځي په معنا د شبه سره، مشابهت. اوس په دې معنا باندې قرآن ته قرآن ولی وایي او د دې وجه څه شی ده؟ وایي وجه دا ده چې دا د قرآن کریم آیتونه هم د یو بل سره چې دی دا مشابهت لري. پس شي کې په اعجاز کې هر یو آیت د قرآن کریم دی یو بل سره په اعجاز کې چې دی دا مشابه دی، او هر یو آیت د قرآن کریم د یو بل سره مختلف مناسبتونه لري. انشاءالله په خپل خپل ځای کې به ووایو. نو په دې اعتبار باندې چې د قرآن کریم آیتونه د یو بل سره مشابه دي، نو قرآن ته چې دی قرآن ویلی کېږي. درېمه رایه دا د امام شافعي رحمت الله علیه وی دا د چا نه ماخوذ نه دی، د چا نه مشتق هم نه دی، د قرآن نم څوک مشتق نه دي، بلکې قرآن عالم شخص دی د قرآن کریم د پاره، یعنی دا د قرآن کریم د پاره نوم دی. نور دا چې د چا نه ماخوذ دی او د چا نه نه دی او چا نه مشتق دی او چا نه نه دی مشتق، دا خبرې نشته پکې، خو د قرآن نوم دی بس، عالم شخص دی د قرآن کریم د پاره. څلورمه رایه د جمهور علماو ده، هغې وایي قرآن کریم چې دی دا محموز اللام دی، اخیستلی شوی دی د قرأ یقرأ قراءتن و قرآنن. محموز اللام تاسو پیژنئ، قرأ یقرأ قراءتن و قرآنن، او دا مصدر دی قرآن، محموز لکه غفران. نو بیا په دغه معنا باندې چې مصدر د دې قرائت راځي او مصدر د دې قرآن راځي او معنی د لوستل، دا نمونې بیا قرآن کریم کې شته. ان علینا جمعه و قرآنه. کله چې اوله کې به وحی نبی علیه السلام ته راتله، مبارک به زر زر تکراروله چې د یاده مې ونه وځي، ولې الهي امانت و.
نو رب العالمین آیتونه راولېږل مبارک ته فرمایي لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه. ته دې دا ژبه مبارک په قرآن کریم تیزه مخ وځوه چې تلوار کې ورباندې او په دې فکر چې یاره دا اوس زده کړم او زما د یاده ونه وځي. نه یا د یاده دې نه وځي. ان علینا جمعه وقرآنه. د دې قرآن کریم جمع کول او د دې قرآن کریم لوستل ستا په ژبه او د دې قرآن کریم جمع کول ستا په سینه مبارکه کې ان علینا د دې ذمهواري په موږ باندې ده. موږ به ستا په ژبه لولو هم او موږ به ستا په سینه مبارکه کې را جمع کوو هم. نو ګوره هلته راغلل ان علینا جمعه وقرآنه. نو قرآن په معنا د قرائت سره دی او قرائت معنا د لوستل. یا لکه قرآن کریم کې راځي بل ځای کې فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. دې ځای کې وایي فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. نو دې ځای کې قرآن راغلی نو قرآن په معنا د چا سره د مقروء سره. ای فاذا قرأناه چې کله مونږ قرآن کریم لولو فاتبع قرآنه نو فاتبع مقروءه. دا څه شی چې لوستلی کېږي بس ته د هغې اتباع وکړه. قرآن کریم په اصطلاح کې چاته ویلی کېږي نو تاسو په کتبو د اصولو کې ویلي. د اصولو په کتابونو کې د قرآن کریم تعریف مونږ تاسو ته په دې الفاظو باندې ذکر دی چې هو کلام الله تعالی المنزل على محمد صلی الله علیه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام من الله سبحانه وتعالى نقلا متواترا بلا شبهتنا. القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل من الله سبحانه وتعالى نقلا متواترا بلا شبهتنا. دا چې دا تعریف د قرآن کریم اصولیان کوي نو دا دوی هسې نه دی کړی. د دې قیوداتو دپاره ماخذونه په قرآن کریم کې شته. هو كلام الله تعالى المنزل على الرسول على محمد صلى الله عليه وسلم من الله تعالى. سورة بقرة کے وراش قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. نو دی آیت تاسو سوچو کئی رب العالمین فرمائی څوک چې د جبريل علیہ السلام سره دشمنی کوي جزا نه ده ذکر. دا چې جزا تاسو شه نو بیانو به نو دغه انسان دی د غصې نه مړ شي چې د جبريل علیہ السلام سره د وحی راوړو د وجه نه دشمنی کوي. یا دغه انسان کافر دی چې څوک د جبريل علیہ السلام سره د قرآن کریم د راوړو د وجه نه دشمنی کوي. وجه څه شی ده؟ دشمنی ورسره پکار نه ده. فإنه نزله على قلبك. دا جبريل علیہ السلام خو دا کتاب په خپل سر نه راوړی تا ته بلکې فإنه نزله على قلبك. دی جبريل علیہ السلام دا قرآن کریم ستا په زړه مبارک نازل کړی دی د الله تعالی په اذن باندې په خپل سر نه. نو ګوره دا چې مونږ وایو چې د الله تعالی کتاب دی او د هغه د لوري راغلی او جبريل علیہ السلام راوړی او نبی علیہ السلام ته راغلی نو د رب العالمین د لوري راغلی آیت نه څرګنده ده. جبريل علیہ السلام راوړی د دې آیت نه څرګنده ده فإنه نزله على قلبك او نبی علیہ السلام ته راغلی څرګنده ده د على قلبك خطاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی.
دا کتاب جبريل علیہ السلام ستا په زړه مبارک نازل کړي باذن الله. نو چار کله د قلب کې خطاب د مبارک ته دی نو دا خبرې ته نه معلومیږي. علما دې ته او دې ته ورته نور نصوص ته هغې کتلي دي او یو تعریف د قرآن کریم ته نه رااخستی دی لن چې قرآن کریم چاته وایي نو هو کلام الله. دا د الله تعالی کلام دی او رب العالمین متکلم دی. زمونږ د اهل السنه والجماعه رایه ده په خلاف د معتزلو باندې او صفت الکلام رب العالمین لره ثابت دی. مونږ او تاسو په متعدد دلیل ذکر کو ان شاء الله راځي. نو یو خدا چې د رب العالمین کلام دی. دویم دا چې المنزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. ځینې کتابونو کې علی الرسول راځي نو هلته بیا تاسو چې الف لام عهدي دی او ماحود په دې سر رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. او ځینو کې راځي المنزل علی محمد صلی الله علیه وسلم او بواسطه جبریل علیه السلام. د جبریل علیه السلام په واسطه راغلی څرګنده ده چې د مبارک راوړی من الله د رب العالمین د لوري راوړی دی د خپل ځان نه دی راوړی. او دا المن نقلا متواترا بلا شبهه یا المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبهه. دا کتاب مونږ ته را نقل کړی شوی دی په نقل متواتر سره بلا شبهه. یا لکه دا قرآن کریم چې د یوې پیړۍ نه بلې پیړۍ ته پاتې دی دا داسې نه ده چې یو کس نه بل کس ته رسېدلی یا داسې نه د مولوي صاحبانو چې دا راتلل د قرآن کریم تر مونږه پورې دا چرته په یوې پیړۍ نیمه کې د تواتر په اندازه او بیا چې دغه اندازه د تواتر ختمه شوې ده. نه دا چې په هره پیړۍ کې د هغې وخت نه راواخله تر اوسه پورې مونږ او تاسو ته قرآن کریم راغلی نو دا په طور او په طریقې د تواتر سره راغلی دی. هغه کم اندازه د تواتر تاسو ته به انشاءالله تواتر مسله کې بیان کوم که راغله هغه کم اندازه خو یې پرېږده خو چې دا په هره پیړۍ کې قرآن کریم تر مونږه را رسېدلی د تواتر د اندازې نه ډېرو خلکو را نقل کړی دی په زرګونو په لکونو خلکو را نقل کړی دی. نو چې تر مونږ او تاسو پورې دا قرآن کریم د تواتر په طور را رسېدلی او کوم شی چې په طریقې د تواتر سره راورسېږي نو هغه موجب وي د علم قطعي هغه موجب وي د علم یقیني. نو ځکه علما چې دی د تعریف کې دا قید مرستو لګي چې بلا شبهت نه. تاسو شرلقاید کې ویلي خبر دو قسمه دی خبر متواتر دی او اخبار احاد دی او بیا وایي چې خبر متواتر و موجبه موجب د خبر متواتر چې دی د علم یقیني دی. خبر متواتر قطعیت پیدا کوي او خبر متواتر یقین پیدا کوي هغه قطعي وي. نو چې قرآن کریم تر مونږ او تاسو پورې په طریقې د تواتر را رسېدلی نو د دې په راتلو کې د الله تعالی د لوري شکونه نه وي. دا تواتر د طبقاتو نه دا براش ډېرې داسې خبرې وي چې هغه د تواتر په اندازه او د تواتر په طریقې باندې د یوې پیړۍ نه بلې پیړۍ ته راغلي وي او را رسېدلي وي. هلکه بس دا خبره دنه دته پاتې ده او دنه دته پاتې ده دنه دته پاتې ده په همدې طریقه باندې چې دی را نقلېږي. اصطلاحا قرآن کریم چاته ویلی کېږي هو کلام الله سبحانه وتعالى. خدام وویل موضوع د قرآن کریم څه شی ده. د قرآن کریم د موضوع په باب مختلف اقوال دي. راجح رایه دا ده چې موضوع د قرآن کریم د توحید د الله سبحانه وتعالى توحید د رب العالمین. دا چې توحید وایي چاته نو دا چې مسلې د توحید ته مونږ او تاسو ورسېږو نو هلته به دا وضاحت زه تاسو ته وکم چې توحید چاته وایي او د دې توحید تر څنګ مونږ او تاسو نن سبا یا ځینو کتبو کې او یا د ځینو مشایخو د خولو نه اورو چې توحید اقسام لري. توحید د الوهیت دی توحید د ربوبیت دی توحید د اسماء او صفاتو دی توحید د ذات د رب العالمین دی. داسې خبرې شته. درې اقسام دا خلک د توحید دپاره ذکر کوي.
آیا دغه اقسام چې د توحید دپاره بیانېږي د دې دپاره کم اصل او ماخذ په کتبو د شریعت کې شته او که نه د سلفونه په دغې دریو اقسامو د توحید چا خوله خلاصه کړې او که نه ده خلاصه کړې او دا چې نن سبا موږ او تاسې دا د توحید د الوهیت او د توحید د ربوبیت نومونه اورو د ځینو خلکو د خولې نه د دې خلکو مقصد د توحید د الوهیت او د ربوبیت نه څه شی دی نو دا بالته انشاءالله په خپل ځای کې بیان خو لنډه دا چې د قرآن کریم مقصد او د قرآن کریم موضوع چې دا قرآن کریم په ټول را څرخیږي هغه د رب العالمین یووالی دی او عقیده د توحید ده دا وروسته موږ تاسې وایو قرآن کریم کې مضامین بیانېږي مختلف اوامر دی قرآن کریم کې نواهی دی وعد دی وعید دی امثال دی دا مختلف مضامین دی وروسته به راشي خو که دا هر یو مضمون د قرآن کریم ته موږ تاسې وګورو دا په دې توحید را څرخیږي یا لکه قرآن کریم کې اوامر دی امر رب العالمین په څه شي کړی په ډېرو شیانو باندې امر کړی خو د ټولو نه اساسي او مهم مقصد چې الله تعالی پې امر کړی دی اعبدو ربکم او تاسو که تفسیرونه وګورئ نو د اعبدو ربکم لاندې درته لیکي وحدو ربکم تاسو رب العالمین یو وګڼئ او د هغه عبادت وکئ اوامر دا په توحید را څرخي اساس یې دا دی نواهیو ته که وګورو نو ډېرو شیانو نه رب العالمین منع کړې ده خو په هغې کې مهم چې الله تعالی ترې نه منع کوي ځای په ځای باندې او ردود کوي ورباندې د هغې په خاوندانو هغه عقیده د شرک ده څوک چې د رب العالمین سره شریک پیدا کوي په هغې باندې قرآن کریم کې ردود دي او متعدد ردود دي یو دوه نه متعدد ردود دي پکې نو دا ردود چې قرآن کریم کې ذکر دي نو په چا ذکر دي په مشرکینو باندې د چا چې عقیده شرکي وي او دغه توحید نه مني نو رب العالمین په هغوی باندې ردود ذکر کړي یو او رب العالمین د دغې عقیدې شرکي نه چې دا شرک انکار د توحید دی د دې نه منع فرمایي نو ګوره د نواهیو اساسي تعلق دا د توحید سره قرآن کریم کې مولوي صاحبانو وعد دی وعید دی وعد دا معنی چې الله تعالی وعدې د خپلو بندګانو سره کړي چې ګوره جنت ته مو لیږم جنت کې به انعامات درکم حوری دی و غلمان دی و لوی نعمت پکې د رب العالمین دیدار دی او د هغه رضا ده دا خبرې موږ تاسو د علماو نه اورو دا وعدې چې رب العالمین د خپلو بندګانو سره کړي دي نو دا وعدې د څه شي په بدله کې دي د هغې دپاره اساس او بنیاد عقیده د توحید د الله تعالی یووالی ومنه او ځان نه کلک پاک او صفا او سوچه موحد جوړ کا نو بس دغه وعدې چې مې کمې کړي درته او دا کوم شی چې مې تیار کړی چې ما لا عین رأت ولا اذن سمعت دغه لوی نعمتونه تا ته زه درکوم په بدله د عقیدې د توحید کې قرآن کریم کې وعیدونه دي مولوي صاحبانو جهنم دی او د جهنم عذابونه دي ډېر موږ تاسو د علماو د خولو نه اورو نو الله تعالی وایي چې جهنم نه ځان وساتئ او د جهنم د عذابونو نه ځان وساتئ او ګوري که مو دا وکړل دې عذاب دا عذاب به درکم دا عذاب به درکم دا عذاب به درکم اوس د دې عذابونو ذکر چې رب العالمین قرآن کریم کې کړی نو هغه نور ګناهونه هم شته چې انسان مرتکب شي الله تعالی دې موږ تاسو ترې نه وساتي رب العالمین جهنم ته لیږي خو د هغې دپاره او د هغې دپاره اصل او د ټولو نه بنیادي لوی ظلم هغه چې دی عقیده د شرک ده او توحید نه منل دي ان الشرک لظلم عظیم شرک ظلم عظیم دی نو وعید چې رب العالمین بندگانو ته رالیږلی دی نو وعید هم راڅرخېږي بیرته په توحید باندې او که بیا موږ تاسې وګورو مولوي صاحبانو قرآن کریم کې قصص ذکر دي د موسی علیه السلام د قوم واقعه پکې ده د لوط علیه السلام پکې ده د شعیب علیه السلام پکې ده داسې ډېر واقعات الله تعالی ذکر کړي قرآن کریم کې د مخکنو امتونو چې د الله تعالی هلاک کړل په دې عذاب یې هلاک کړل په دې عذاب دا څومره امم ماضیه چې رب العالمین هلاک کړي او موږ تاسو ته د ځینو واقعات په قرآن کریم کې ذکر دي نو دا قصص چې د قرآن کریم کې بیانېږي د دې قصصو بنیادي او مرکزي محور هغه بیرته عقیده د توحید ده فرعونیان مې ولې هلاک کړل که د رب العالمین یووالی نه منه شرکي عقیده یې لرودله د لوط علیه السلام قوم مې ولې هلاک کړه شرکي عقیده یې لرودله
د شعیب علیه السلام قوم مې ولې هلاک کړه شرکي عقیدې لرو داسې پسې ځه نو دا قومونه او د نبي علیه السلام په وخت کې چې کوم منکرین ولې رب العالمین هلاک کړل قحطۍ پې ولې راوستلې مردار ولې شول په میدان د بدر کې دا واقعات راځي خو د عقیدې د توحید نه منکر وه نو ګوري د قصصو دا قصص هم راڅرخېږي بیرته په توحید باندې او که امثال دي دا هم راڅرخېږي په توحید باندې الله تعالی د مشرکانو د هغوی د معبودانو امثال قرآن کریم کې ذکر کړي دي که ځای په ځای باندې الله تعالی چې دی د هغوی ذکر کوي او د هغوی مذمت چې دی بیانوي ته وګوره څومره بېکاره عقیدې لري د بوتانو عبادتونه کوي رب العالمین فرمایي چې مخې ته به حلواګانې او دا ښه خوراکونه به ورته اچولي نو رب العالمین د هغوی په باره کې وایي چې ان یسلبهم الذباب که چېرته مچ راشي او دا مچ د دوی نه څه شی واخلي د دې حلواګانو نه او دا د دوی د مخې نه وتښتئ نو دا خدایان د دوی په دې قدرت نه لري چې دا خپله روزي د مچ د پنجو نه او د مچ د خولې نه راواخلي نو چې دا خدای په دې قدرت نه لري چې روزي د مچ د خولې نه راواخلي نو دوی عبادت څنګه کوي داسې ډېر امثال راروان دي رابشي مثلهم کمثل الذي استوقد نارا هلته به تطبیقونه موږ او تاسو ذکر کړو نو امثال د قرآن کریم هم دا راڅرخېږي په توحید باندې نو موضوع مرکزی د قرآن کریم دا توحید ده په غټه کچه باندې دا به وروستو بیا راشي په صورتونو کې ووایي چې د دې صورت موضوع څه شی ده د دې صورت موضوع څه شی ده نورې خبرې به هم پکې وي او ځینې موضوعات به پکې وي چې د هغې موضوعاتو نه بحث وي قرآن کریم کې ولیکن مرکزي موضوع محور د قرآن کریم دا توحید د رب العالمین دی او دا ټولې خبرې راڅرخېږي په توحید باندې نو یو بیا د عوامو توحید دی او یو بیا د خواصو توحید دی یو هغه توحید دی چې موږ او تاسو یې په خوله زده کوو او د علماو د خولې نه اورو او په خولو باندې بیان کوو یو هغه توحید دی یو هغه توحید دی چې کوم توحید د صوفیه کرامو دی چې د هغې تعلق د باطن سره دی دا چې د صوفیه کرامو په نس توحید څه شي نه عبارت دی نو انشاءالله د امام رباني رحمت الله علیه د یو مکتوب حسابه بیا درته ووایم چې د صوفیه کرامو په نس باندې توحید دغې شي ته ویلی کېږي او د عامو خلکو توحید دا دی نو موضوع د قرآن کریم د رب العالمین یووالی غرض د قرآن کریم څه شی دی یو الفوز والفلاح فی الدارین بالنعم الفوز والفلاح فی الدارین بالنعم فوز او فلاح په دوانو دارینو کې په نعمو د رب العالمین په دې دنیا کې هم او په آخرت کې هم د رب العالمین په نعمتونو باندې کامیابی حاصلول دا د قرآن کریم غرض دی څه معنا دغه منزل کتاب چې د الله تعالی د لوري نبی علیہ السلام ته جبریل علیہ السلام راوړی او په دغه کتاب کې چې کومه عقیده ذکر ده او کوم شي طرف ته دعوت دی او د کوم شي نه منع ده یو څوک راولګېږي همدقه چې کومه د رب العالمین غوښتنه ده په دې کتاب کې دا غوښتنې ترسره کړي نو چې هر کله ده دا ټولې غوښتنې ترسره کړلې د دغې بهترین کتاب نو په دې څه نیک اثر مرتب دی د غرض دا معنی نو هلکه اثر مرتب ور باندې دا دی چې په دې دار کې هم چې دار دنیا دی او د آخرت په دار کې هم رب العالمین به دغه انسان ته فوز او فلاح او کامیابی ورکړي په خپلو نعمو باندې په دنیا کې هم دغه انسان رب العالمین په خپلو نعمو نازوي او په آخرت کې به هم په خپلو نعمو باندې نازوي دا یو دویم تعبیر ځینې علماو داسې کړی د قرآن کریم غرض څه شی دی الاتقاء عن الجهل بالمقاصد قرآن کریم کے مقاصد دی دا زو ته چې رب العالمین پیدا کړي او زما ستا د ژوندم څه مقاصد دي او چا چې دغه منزل کتاب سره تعلق وساته او دا منزل کتاب زده کړ او د دې منزل کتاب په احکامو باندې عمل وکړه نو په دغه مقاصدو باندې د جهل نه به دی بچ شي
یا قرآن کریم کې په دې مقاصدو باندې پوهه ده چې دا د ولوسته پوهه دې حاصله کړه او که چېرته دې ونه لوسته نو خدا ناخواسته د دغې مقاصدو نه آگاه نشوې بس جاهل به پاتې شي او ناخبره به پاتې شي نو د قرآن کریم غرض په مقاصدو باندې د جهل او د ناپوهۍ نه ځان ساتل یا ځینې علماء کرام لیکي د قرآن کریم موضوع الاجتناب عن الظلم والعمل بالعدل الاجتناب عن الظلم والعمل بالعدل د ظلم نه ځان ساتل او په عدل عمل کول دا د قرآن کریم غرض دی یعنی چې قرآن کریم دی ولوست نو په عدل به عامل شي او د ظلم نه به مجتنب شي او ځان به ترې وساتي دا چې مولوي صاحبانو عدل چاته ویلی کېږي او ظلم چاته ویلی کېږي نو تاسو دا خبره کړې ده عدل لغتا راځي په معنا د مساوات سره برابري او ظلم چې دی تاسو ویلی عبارت دی د وضع د شی نه په غیر محل کې یو شی په خپل ځای کې نه په بل ځای کې ایښودل په بل ځای کې وضع کول په بل ځای کې ګرځول دې ته چې دی ظلم ویلی کېږي اوس دا چې دا ظلم کېږي د انسان نه سره کم مهمه نقطه دا ده نو مولوي صاحبانو دا کم نفسونه چې موږ او تاسې لرو نفس اماره او د دې علماو د صوفیه کرامو د تحقیق مطابق دا د انسان دا ډانچه چې عالم صغیر هم ورته وایي دا عالم صغیر د انسان دا مرکب دی د لطایف و عشرونه د څه شي نه مرکب دی د لسو لطایفو نه د انسان دا ډانچه جوړه ده په دې لسو لطایفو کې 5 لطایف دا د عالم امر دي او 5 لطایف چې دی دا د عالم خلق دي عالم امر چاته وي عالم خلق چاته وي دا را روان دي الله تعالی لره امر دی او خدای تعالی لره خلق دی هلته من چې الله دا وضاحت کوو هغه 5 لطایف چې د عالم امر دي قلب دی روح دی سر دی خفي ده وخفه هغه 5 لطایف چې د عالم خلق دی په هغې کې مولوي صاحبانو په غټه کچه نفس او قالب دی خو دا قالب کې بیا 4 عناصر دي چې عناصر 4 ورته وایي اوبه دی اور دی او هوا ده او خوره دې ته عناصر 4 وایي نو 4 ده او یو چې دی لطیفه د نفس دا 5 واړه لطایف د عالم خلق دي او هغه 5 لطایف د عالم امر دي دا عالم امر لطایف چونکې د اول نه پاک دي و د انسان په وجود کې دا نفس خبیث دی د دې نفس د خباثت د وجې نه د دې لطایفو هغه شیشې هم خیرنې شوي وي او د خپل اصل سره د دوی دا رابطه کټ وي نو کله چې یو انسان په باب د تزکیه او د تصفیه کې قدم کیږي او د مشایخو صحبت او د هغې سره ناسته او د هغې تلمس اختیار کی نو د هرې سلسلې د مشایخو د تربیت خپله طریقه ده چې هغې د خپل مریدانو متعلقین پرې روزي او د طریقې عالي نقشبندي د مشایخو خپل طرز دی نو دا سالک ته چې دی په لطیفې د قلب کې سبق ورکړي نو چې دا کم خړوالی پې د وچې د غلبې د نفس نه راغلی وه نو په وخت د خلوالي کې دا لطیفه د نفس چې د لطیفه د قلب چې د رب العالمین د ذکر نه غافله وه او د ذکر نه کو نو دی مبتلا په ظلم کې و ځکه وضع د شی و په چا کې په غیر محل کې او چې کله اوس پکې صفایي راغله او دا لطیفه د رب العالمین په ذکر ګویا شوه نو دی د ظلم نه راووته چاته عدل او مساوات او برابرۍ ته راغی داسې پسې ځه بیا ورپسې مولوي صاحبانو نفس دی د عالم خلق په لطایفو کې
د نفس مبارک رب العالمین فرمای ان نفس لعماره بالسوء، نفس خامخا انسان ته په بدیو باندې امر کون کړي. نو چې نفس انسان ته خامخا په بدیو باندې امر کوي، نو د دې نفس خبیثه د تسلط لاندې چې وي او ترسو پکې تزکیه نه راغلی، نو بس په ظلم کې مبتلا وزه د شی د پچا کې په غیر محل کې. او کته کله راوله کېدلې د نفس تزکیه دې شروع کړه، قد افلح من زکاها، او دې نفس کې مراحل راغلل چې دا پاوله مرتبه کې امارو، داغې نه ووړي د لوامه شو، لوامه نه ووړي د ملهمه شو، بیا ورپسې ووړي د مولوي صاحبانو څه شی شو، مطمئنه شو، راضیه و مردیه شو، بیا پسې کامل نفس وګرځېده. نو دا پړاوونه چې بدلېدل او دا نفس تا مزکا وګرځېده او په دې کې تزکیه او صفاوالی راغی، نو مخکې دا کدورتونه او دا د ټول خباثتونه، دا باطنی خبیث امراض لکه کبر، حسد، غرور وغیره، دا په دې نفس کې پراته او نفس اماره و. چې کله تا د تزکیې په میدان کې قدم کېښوده او دې نفس کې وخت په وخت باندې تزکیه راتله، نو قبل تزکیه مبتلا په ظلم کې وي. اوس بعد تزکیه چې کله تزکیه راغله، چې په څومره اندازه باندې تزکیه راځي ته د ظلم د میدان نه وځې، چې په څومره اندازه تزکیه راغله، که لږ راغله بس لږ د ظلم د میدان نه ووتلې، که ورپسې ډېره راغله ډېره د ظلم د میدان نه ووتلې. نو په ظلم کې مبتلا والی دا چې د نفس اماره په تیرو کې انسان داګیر وي، او د دې نفس اماره د تیرو نه چې څومره وځي نو د ظلم نه بیرون کېږي او عامل په چا ګرځېږي؟ په عدل. او بیا چې د دې نفس اماره د خباثت نه ووتي او د کوم تزکیه راغله او د کوم صفایي راغله، نو د هغې نه وروستو مولوي صاحبانو په آخري مرحلو کې چې دی بیا دا عناصر دي، دا د انسان وجود دا د عناصرو 40 جوړ دی، اوبه دی، خاوره ده، هوا ده، اور دی. دا هر یو مولوي صاحبانو افراطي او تفریطي صفتونه لري، خپل طبیعتونه لري. لکه تاسو وګورئ د اوبو طبیعت دی پستی، نرمي، په طبیعت کې پستی پرته ده، نرمي. دائما که څومره یو لوی بحر ولې نه را روان، خو د دې لوی بحر کوشش هم دا وي چې زه په داسې ځای لاړ شم چې مخې ته مې خنډ نه وي. او که د دې بحر مخې ته یو تیږه راغله مثلا، نو دا اوبه په دې تیږې ورخیږي نه، د دې اوبو په طبیعت کې نرمي پرته ده. تاسو که پام زر د اوبه د دې تیږې نه راتاو شي، اسانه لار ځان ته ګوري، دې خواته راتاو شي، دې خواته راتاو شي، چېرې په طریقه باندې یو طرف ته لاړې شو، خو چې هېڅ چاره ورته بله پاتې نه شي، د یو خوا د بل خوا د تلو اخر دا اوبه را ډنډ شي او د تیږې د پاسه ووړي. د اول نه د دې تیږې د پاسه اوبه ولې نه وړي چې دا یو خوا بل خوا ګرځي؟ په طبیعت د اوبو کې پستی پرته ده، او زما او ستا وجود کې یو عنصر، هغه عنصر د اوبو دی. تاسو ګورئ په ځینو انسانانو باندې مولوي صاحبانو دا نرمي د طبیعت او پستی چې دی دا غالب وي، هېڅ عزم لري نه، د کمزوري عزم خاوند وي، عزم یې کمزوری وي، بس هر وخت ځان ته اسانه ځای ګوري، هر وخت ځان ته اسانه لار لټوي. دا د سختۍ سره اشنا نه وي او سختي د ته خوند نه ورکوي. نو چې کله هم یو انسان مو داسې ولیده، نو یا خو به د نفس اماره په ګرفت کې راغلی وي، او که چېرته د نفس اماره د ګرفت نه دی خلاص وي د نیکانو د صحبت او د هغې د مجلس او د هغې د معیت په وجه باندې، او بیا هم د په طبیعت کې دا خبره پرته وي، نو پوه شه چې په ده باندې عنصر د اوبو غالبه دی. او یو د اوبو طبیعت مولوي صاحبانو هغه دا دی، د اوبو طبیعت مثلا تلون دی، رنګ اخیستل دي. دا اوبه که ستاسو فکر وي دا خپل رنګ نه لري. اوبه چې د هر لوښي کې واچولې همقسې ښکاري، سپین لوښي کې اوبه واچوه سپینې ښکاري، شنه لوښي کې واچوه شنې ښکاري، تور لوښي کې واچوه تورې ښکاري. او د انسان په وجود کې یو عنصر د عنصر د دغې اوبو دی. د ځینې انسانانو په طبیعت باندې دا غالب وي، ته ورته وګوره سوچ کوه، ځینې خلک داسې وي که ستاسو فکر یې مولوي صاحبانو هغه غریبانان مستقل دریځ نه لري. نن راشي یو مجلس کې کښېنې ته ګوره، او چې د دې مجلس نه لاړ سبا بل سره کښېناسته ګوره بیا همغې، بله ورځ بل سره کښېناسته بیا همغې، چې بل سره کښېناسته بیا همغې، ټول عمر دی په همدې باندې تېر کړي چې دی د یو مستقل مزاج خاوند ورګرځي. نو د نفس اماره د هغې وسوسو سره او د هغه د شر سره دی مبتلا په دغې د عنصر
ما د اوبو په دې عنصر په دې کې هم چې دی مبتلا وي نو دا اوس همدغسې ورپسې مولوي صاحبانو خاوره ده، همدغسې پسې اوبه دي، همدغسې پسې هوا ده. دا خپل ذکر راځي انشاءالله د هر یو افراطي او تفریطي صفتونه لري. لکه تاسو وګورئ د اور ډېر طبیعتونه دي او طبیعت یې دا دی راوړو معمولي یو بسر ټایم که تاسو بلوئ او بل ته یې وتلی نو دا چې څنګه بلکې لږ اور ولې نه څومره هم چې لږ وي تاسو چې کله اور بل کړئ نو کترې هم چې کته کړئ اور چې بل که بس بر روان دی لیټر ولګوه دا کته نه ځي دا بر روان دی. اوس د دې په طبیعت کې دا خبره پرته ده چې بس بره په ځینو خلکو دا نفس غالبه وي خو که بیا کله داسې وشي چې د انسان د نفس تزکیه راغلي او ته بیا هم ګورې نه ځینې وخت خبرې د کبر کېږي یا ځینې عادات د کبر د نفس تزکیې سره سره دا صوفي کرام په دې شیانو پوهېږي او موږ تاسې عام موږ په اول نه لرو دا چې د نفس اماره د پړاو موږ تاسې وګورو نو دا موږ د رب العالمین لوی فضل په موږ تاسو باندې خو بیا چې کله څوک د دې پړاو نه وتلي وي او بیا مخه چې کله بعضې خبرې د کبر او د لوی صادرېږي بعضې اعمالو کړنې د کبر او د لوی وي په دې پوه شه چې دغه انسان باندې دغه عنصر غالب دی د هغې د وجې چې بس په دې خبرو کې هم دی مبتلا وي. نو اوس راشي دغه عناصر چې افراطي او تفریطي صفتونه لري که په دې افراطي او تفریطي صفتونو کې هر یو در باندې غالب و بس په ظلم کې مبتلا وي دا ظلم خو که چېرته په عناصرو کې اعتدال راغی برابروالی راغی او برابروالی په دې معنا باندې چې هلکه دا کبر چې خدای تعالی پیدا کړی د انسان په دې وجود کې او په دې طبیعت کې دا کبر پروت دی داسې نه دی پروت دی که کار شته او ورسره دویمه خبره ده چې د انسان په طبیعت کې چې دا تلون دی په دې اوبو کې دی هسې نه دی پیدا کړی د تلون کې کمال شته په څه طریقه باندې اعتدال پکار دی اعتدال دا پکار دی انسان په طبیعت کې اوبه دي په دې وجود کې د اوبو طبیعت دی تلون نو تلون معنا د رنګ اخیستل په دې رنګ اخیستلو کې کمال دا دی اعتدال په دې طریقه باندې راځي یا لکه د هر چا نه رنګ مه اخله که دا د هر چا رنګ دې اخیسته دا عنصر غالبه دی در باندې د چا نه رنګ واخله د خدای تعالی د دوستانو د نیکانو رنګ واخله او د بدانو رنګ مه اخله او د خدای تعالی د دوستانو د نیکانو رنګ چې دې واخیسته نو دا هغه رنګ دی چې رب العالمین د انسانانو ته ورواقع راوشي صبغة الله ومن احسن من الله صبغه څوک دی ډېر ښایسته د رب العالمین نه په اعتبار د رنګ ورکولو سره ښه رنګ رب العالمین ورکوي نو چې ښه رنګ رب العالمین درکوي نو رنګ درته رب العالمین پیدا کړی دا معنه شته ستا په طبیعت کې د نیکانو نه رنګ واخله او د بدانو رنګ مه اخله اوس که دا عنصر نه وي سره او دا رنګ اخیستل نه وي او یو انسان د ابتدا نه په یو مزاج او په یو طبیعت وي نو که دا ټول عمر تاسو ته دا خبرې کولې همدغه شی به وایي په هغه کې به هېڅ بدلون نه راتلی او هېڅ فرق به پکې نه راتلی خو چې دا رب العالمین پیدا کړی په دغې خاطر دا کبر هېڅ درکې نه دی پیدا کړی داسې نه دی چې ته دې همیشه دپاره عاجز یې ولې یو څوک چې به همیشه دپاره عاجز وي او په هغه باندې عاجزي چې دی غالب وي هغه پوره نه شي کولی میدان نه شي ګټلی هغه هر چا ته په سینه باندې لاس کوي دا کبر درکې رب العالمین پیدا کړی په دغې حساب باندې چې هغه د خدای تعالی کوم دوستان دي د هغې سره عاجزي وکړه مسلمانان دي د هغې سره عاجزي وکړه نبي علیه السلام ته رب العالمین فرمایي چې واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین او بیا چې کوم د الله تعالی دښمنان دي هغې سره کینه وکړه هغې سره کبر وکړه او د خدای تعالی د دښمنانو سره کبر لکه رب العالمین فرمایي یا ایها النبي جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم یا لکه د صحابه کرامو په صفت کې راځي اشداء علی الکفار رحماء بینهم په خپلو کې په یو بل ډېر مهربان او په کفارو باندې اشداء په هغې باندې سخت و نو چې اشداء علی الکفار نو شدت په کفارو باندې و هغې ته سخته خبره کول هغې ته تیزه خبره کول نو دا څه وړه خبره ده دا غټه خبره ده دا طبیعت رب العالمین چې دا کبر چې ستا په دې باطل کې پیدا کړی دی او ته د الله تعالی د دښمنانو سره کبر کوې او دا عاجزي ستا په باطل کې پیدا کړې او ته د رب العالمین د دوستانو سره چې دی څه شی کوې عاجزي کوې نو داسې ترکیبې دې پیدا کړي نو کله چې اعتدال راغی ستا په دې عناصرو کې بس دا عدل دی
او اعتدال په عناصرو کې چې راځي د هغې لپاره بهترین علاج الله تعالی کتاب دی د دې کتاب سره تعلق دی او که چېرته یې اعتدال په عناصرو کې رانغی بس په ظلم کې مبتلا دی که عنصر د خاک در باندې غالب هم ظلم کې مبتلا دی که عنصر د اوبو در باندې غالب هم ظلم کې مبتلا دی که عنصر د هوا در باندې غالب هم ظلم کې مبتلا دی او که دغه رنګ د عنصر د اور در باندې غالب هم په ظلم کې مبتلا دی نو ظلم دغه شی دی اوس د دې ظلم نه اتقا او ځان بچ کول او په عدل باندې عمل کول دا چې راځي په څه شي باندې دا د رب العالمین په کتاب دا کتاب داسې بهترین کتاب دی چې دا د زړه نه ولوسته او سم دې ولوسته او د دې کتاب چې کوم علوم او معارف دي هغې ته متوجه شوي د اول نه تر اخره پورې نو چې تفسیر د قرآن کریم ختمیږي یو پاک او سوچه او نیکعمله انسان درنه جوړوي خو شرط پکې دا دی تاسو پرون خبره ما کړې وه نو دا د قرآن کریم غرض دی مولوي صاحبان دا چې د هغې نه بعد تفسیر دی تفسیر چا ته ویل کېږي لغتن او اصطلاحا او ورسره چې دی بیا نور مباحث دي هغه به بیا وایو نن په همدې باندې اتفاق و تاسو ته معلومه ده دا دربار شریف کې د حضرت شیخ صاحب مبارک بستر وډیله او ټول به شي ورته خدمت مؤثره اوسې کېږي خدمت وکړي محمد کمال کرام ویلي وو زموږ خپل ځای دی زموږ خپل دربار او زموږ د امیدونو ځای دی نو ټول په مینه باندې ورشئ حاضرین پکې وکړئ خدمت پکې وکړئ دا علما مشایخ راځي او بیا دې راځي درود شریف ویل اللهم صل علی سیدنا كما صليت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد